ونصلي على رسوله الكريم. الله پاک د آخرت زندگی ډېره لویه زندگی پیدا کړې ده او هغه نن د دې دنیا نقشو چې ده که نه هغه موږ نه غیبه کړې ده. د دنیا دا سورلۍ او دا بیبیانې او بچي او کاروبارونه او خوراکونه او دنیا دا باغونه او دا کشمیر او مری او دا د یورپ ملکونه او دا اسلام آباد او هغه د امریکې ریاستونه او دا نهرونه او دا باغونه دغه چې دی اخرت موږ نه چې دا پناه کړی دی. اخرت چې دا همیشه زندگی ده. اخرت چې جوړېږي که نه هغه دپاره الله پاک دین را لګلی دی او دین د دوو خبرو نوم دی حقوق الله او حقوق العباد. د الله تبارک وتعالی حقونه منځ روژه تلاوت او د الله جل جلاله احکامات چې کوم د الله پاک د طرفه د بندګانو سره تعلق نه او حقوق العباد د بندګانو حقونه. ګوره د بندګانو په حقونو کې د ټولو نه لوی حق چې دا مور او پلار دی. الله تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. الله تبارک وتعالی د حقوقو نه پس د بندګانو په حقوقو کې لوی حق چې دی که نه دا د مور او پلار دی او د مور 3 حصې حق دی او د پلار 4مه حصه او داسې چې دی که نه بیا د خویندو او زرونو حقوق د خپلوانو حقوق. چا چې خپلولي وپالله الله پاک به د خپل رحمت سره جوړاو کا او چا خپلولي پرې کړه که نه الله پاک بیا د خپل رحمت نه هغه جدا کا. د بندګانو حقوق بندګانو حقوق کې خپلوانو حقوق د ګاونډي حقوق د بل مسلمان چې دی که نه د مال نه ځان ساتل د بل مسلمان ته ضرر رسولو نه ځان ساتل او د مسلمانانو حقوق د مسلمانانو حقوق چې تا باندې کوم دی هغه ادا کول او خپل حقوق الله پاک نه دوګانې غوښتل چې الله دې فلانکي مسلمان باندې ما کوم حق دی دا مال ته راکړي چې دی راضي شي او اماده شي او مال په خوشحالۍ باندې راکړه او په حقوقو باندې د جګړې نه ځان ساتل. حدیث مبارک مفهوم دی چې چا باندې حق او هغه چې دی که نه جګړه په دې باندې جوړه شوه او د چې دی که نه حق دې وجې نه پرېښوده چې حق د و نو الله تبارک وتعالی به دله چې دی که نه یعنې د جنت په منځ کې چې دی که نه دا محل ورکړه او څوک چې په ناحقه باندې یو جګړې پرېښوده نو جنت په کناره کې به محل له ورکړه او چا چې اخلاق ښه وکړه جنت په اوچتو درجو کې به الله پاک محل له ورکړه. بندګانو حقوق د خلکو حقوق مالی حقوق ګوره په یو ځمکه ده چې ده که نه یو لوړ ځمکه د هغه کړه قبضه کړه چې الله د ما ولې حفاظت وکړه تاسو ټول مسلمانانو موږ تاسو ځان ساتو نو چې اومې ځمکې پورې به د دې نه چې ده که نه توق جوړ شي د په مری کې به واچولی شي اومې ځمکې پورې به دا څومره درنه دا به څومره تکلیف دي کس ته او داسې چې ده که نه په غالبا چې مونږ د علما کرامو نه مونږ خو واړه ملیان یو که نه د غټو علما کرامو نه به 2 درهم اورېدلي دي او که 1 درهم اورېدلی دی چې په دې کې به 900 قبول شوي منځونه تا نه ځي. ناول خو مونږ منځونه به قبول شوي مولیانه الله د بل مسلمان د مال نه مونږ تاسو او هغه چې دی که نه د مسلمان حق چې تا ځمکه تروالی ورته معاف کړې نه ده مال د تروالی دی چې هغه حق دې لاندې کړی دی او ورته معاف کړی نه دی نو یا خو بیا هغه باندې معاف کړي په زوره باندې نه په خوښه باندې چې که راته معاف که زه مجبور او ما سره نشته دی او چې ورته معاف یې نه کړه که نه دا توبه باندې نه معاف کېږي استغفر الله باندې چې دا نه معاف کېږي دا به خامخا وله ورکوي کنې ورځ د قیامت به ستا عملونه چې دي که نه په هغې کې چې دی که نه دا نو الله د مونږ تاسو د بندګانو د حقوقو د والو نه د تلف کولو نه مونږ تاسو وساتي او الله تبارک وتعالی د ټولو مسلمانانو د بندګانو د حقوقو د ادا کولو توفیق راکړه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. ماشاءالله.